زاهد خان را باندې دا یاره ډېرې تېرې چې حکومت زما په لاس کې دی، نو چې حکومت د په لاس کې شو نو موږ ور چا نه انصاف غواړو. ماشینان ښکاره په انسان کې ګرځي. ما خاوند دی اړیو کې دا نښه خویندې دي دی له دا 2 کسان رزق پیدا په دې کې زه بچیو ساتم که زه دشمني وکم. زموږ په کور چاپه وواله بغیر ښځو راننوتل. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د نستې د میاګانو بلادر خان خبره کوم چې پلار نوم یې مرزا خان دی. پولیس سټیشن سره مې کور دی. پرون 25 تاریخ زموږ ماما خپل دشمن وویشتو، هغه 324 جوړه شوه، په موږ یې بې ګناه دعوه وکړه، قرآن قسم طلاق هر څه ته موږ تیار یو. 11:30 بجې وویستلی شو، شپه نه وه ورځ وه. زاهد خان سوچو دی زموږ ماما دی، هغه وی ډیپیون زموږ لاس کې دی، آی جي زموږ لاس کې دی. جی غون حکومت د هغې دی، غون حکومت د هغې دی. جی یو روارې 3 واړهګانې دي، یو اسلام آباد پولیس کې دی، یو چاسدي پولیس کې دی، یو د موټروې پولیس کې دی. جی دی هغونه ضلع زموږ دی. جی زموږ په کور چاپه وواله 27 پولیس سره ډسپي، زموږ په کور چاپه وواله بغیر ښځو راننوتل او زموږ د ښځو تالاشي وکړه. موږ خو هر څه ته تیار یو. جی زموږ آی جي ته هم خواستې او ډي پي یو ته او وزیر اعلی ته چې حکومت صرف د دې زموږ خو څه نشته، موږ خو عاجزانه خلک یو. زموږ د کور نه لیسندار یو 40 ټوپک یو چې دغه یو ټوپک را سره، او زموږ وزیر اعلی ته هم خواستې، صدر مملکت ته هم خواستې، اسف منیر ته هم خواستې چې ډي پي یو وي زموږ لاس کې. زموږ زاهد خان سوچو وي زموږ ماما دی، حکومت زموږ لاس کې زموږ څه کوو نو هغه کېږي. نو موږ خدای تعالی غریبانان یو. د ماماګان موږ ته وایي چې دغلته بخمنیر استاد ځمکه اخیستې ده د مړیانو، چې تاسو دا سړي تنګ کړئ، هر څه ولرئ بیا چې موږ ته دا ځمکه پاتې شي. نو موږ ځان له مزدوري وکړو که دې له جنګونه وکړو. وایي حکومت زموږ لاس کې تاسو هېڅ تکلیف نه، موږ ورته خپل زامن ونه وي، زموږ زامن نوکرۍ کوي. ماشینان ښکاره په انسان کې ګرځي او موږ سره لرونکي هم نشته. جي موږ سره لرونکي هم نشته او ډېر زیاتې یې سره کوي. هسې بې ګناه دعوې را باندې کړې ده. جی زه محمد ریاض ښځه یم، د سبدلي شاه لور یم د میاګانو. زما د تره زوی ځمکه هرڅه کړه، زما د خاوند د ماماګانو زما خاوند ته وایي چې زموږ دا ټوپک ته په خپله اوږه کېږده، دا داسې کار وکړه چې موږ به تا به پرې ورچو او موږ به خلاصې کوو. بخمنیر استاذ دا ځمکه اغوښتې ده، خو دې سره زموږ څه تعلق هم نشته. بې ګناه خپل دشمن وویشته، پرشاد خپل دشمن وویشته، دعوې زما په خاوند وکړه. زما خاوند دغه ټیم کار لتلی و، د 6,500 روپۍ د یاړمار دی. په دې کې زه بچیو ساتم که زه دشمني وکړم. انصاف په تاسو. زما د لیور چې کومې خبرې وکړي دې هرې خبرې ته زه تیار یم. زاهد خان ما ته په خپله پولیس وویل چې خورې زموږ خورې انصاف موږ سره شته، خو زه موږ نشو کولی، په موږ د بره نه زور دی. زما کوټې لټولې ده، زما د لیور کوټې لټولې ده، زما په جیب کې موبایل وي. ما ته پولیس ووي ما لی نوم نه راځي، نور یې پېژنم. ما ته پولیس ووي تالاشي ورکړه خورې تا سره تماچه ده. ما ورته ویې روکي ویم ته دا وې، ویم دا مې بچو له رزق پوخ کړی دی او بغیر ښځو راغلی. ما ورته نیم خان ځان سره راولې، زه به راته کور ورکولی وکړم. کور لیلتې ورکړي دي. موږ صرف تشې ښځې په کور کې وو، زموږ سړي کور کې نه وو. موږ له انصاف راکې. زما د لیور چې کوم کسان یاد کړم، ما تعلیم نه دی کړی چې ما ته دغه کسانو نومونه وزیر اعلی دی، صدر مملکت دی. زما دې درخواست چې ما له انصاف راکې. زما دا ماشوم بچی دی، نه دغه ته ځي، نه مدرسې ته پرېږدي، نه اسکول ته پرېږدي. زما نور سم نشته، زما خدای سره ده او دا خاوند او دا بچي او دا لیور مې سره ده. زما رور نشته، زما مور پلار نشته. زما پر یاد دي دا خلک واوري. زما په خاوند یې بې ګناه دعوه کړې ده. موږ دا هغې راته وایي دا دمکیانې راکوي چې دا حکومت زموږ دی. موږ هېڅ نشو کولی. زما خاوند دی اړیو کې دا نښه خویندې دي، دی له دا 2 کسان رزق پیدا کړي. نورې واده دي، دا 4 موږ سره کور کې دي. زما معذور اسخر دی، رایه شئ کسان را سره راولېږئ. زمونږ تپوس وکړئ، خیر د میاګانو کې وکړئ، دغه تاڼۍ سره تپوس وکړئ چې دوی کوم رنګ خلک دي. زما دا مشر زوی دی، ذوالقرنین یې نوم دی، هغه پسې زید خان 3-4 پیرې کسان را لېږلي دي او دې نه اغوا کوو.
نو زما بچو ته څه ګناه ده، زما خاوند ته څه ګناه ده. ځمکه ده د قیوم باچا نه ورشئ په خپلې واخلې، زما خو څه نور سره وسیله نشته. بخمنیر استاد دی، د بخمنیر استاد سره وستا خاون وسره گاډي کیږي. دا غریب سړی دی، د خپل کاري ته چې وګوري او هغه وته ودرېږي نو خامخا سلام کلام به سره وکړي. ماماګانې خودي دي، بخمنیر دغه خو سم نه دی. خودي وایي چې تاسو پسې اونخلې او د دې اختر نکو دا ځمکه ته واله. زه په دې قسم قرآن خورم چې زما د تره زوی مجبور و، هغه د مجبورۍ نه دا ځمکه خرڅه کړې ده. خو لکه زمونږ پکې هېڅ لاس نشته، بس ما سره د انصاف وشي. زما په خاوند بې ګناه دعوه شوې ده، ما سره د انصاف وشي، ما سره د انصاف وشي. دا زما واړه بچي دي، دې اسکول ته نه شم لېږلی، زه برقه به سر دې اسکول ته بوځم. زاهد خان را باندې دا یاره ډرې تېرې چې حکومت زما په لاس کې دی. نو چې حکومت د په لاس کې شو نو موږ ور چا نه انصاف غواړو.